من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سورة القصص آیت نمبر 1 الله اکبر کبیره. د دوی د ایمان راوړو باندې مختلف قسم باندې جوړولې. کله به وی چې زمونږ به د کلی نه خلک وباسي، او کله به وی چې مونږ سره به څوک به کاروبار نه کوي، مونږ باندې به معاشي تنګي راشي. کله به وی چې مونږ ته څوک څه ویلی شي، مال ډېر دی، جایداد ډېر دی، اولاد ډېر دی، عزت شته، شهرت شته، طاقت شته، مونږ ته څوک څه نشي ویلی. زمونږ د عزت او خوشحالي دا زمونږ نه څوک اخیستی شي. الله پاک ورته وي هغه کوم چې تباه کړي دي هغه وګورئ، تاسو نه زیات زورورو هلاک کړي مې دي. په دې آیت کې الله جل جلاله بیا یو خبره کوي چې که چېرته ظلم زه نه کومه، ما چېرته یو کلیواله داسې نه دي هلاک کړي چې هغوی ته ما پیغمبر نه دی لېږلی. پیغمبر هغه علاقې ته نه دی تللی او هغه خلک ظلم کوي، زیاتې کوي، ګناه کوي، هغه مې هلاک کړي دي. داسې چېرته نه ده شي، بلکې اول ځل ته پیغمبر لېږم، استازی لېږم. دویمه خبره، یوازې پیغمبر لېږل او د هغو انکار کول دا د هغوی دپاره د عذاب ذریعه نه جوړېږي، بلکې چې کله د هغه علاقې والا د اهل حقو باندې ظلم شروع کړي، پیغمبرانو باندې ظلم وکړي یا خپل منځ کې یو بل باندې ظلم کوي، زه یې الله تباه کوم، هلاکوم یې الله. دوه خبرې وکړي چې یو استازی لېږمه الله هلاکېږي، او دویم استازی ولېږم دوی انکار وکړو، ظلم یې وکړو، نو الله یې هلاکوم. دا مونږ تاسو ته د دې خبرې وضاحت دی. چې کله د الله جل جلاله د طرف نه مونږ ته پیغام راورسېده، د هر چا په خوله، یا د پیغمبر د خولې نه، یا پیغمبرانو سلسله اوس ختمه شوې ده د پیغمبر د وارثانو د خولې نه، د چا په ذریعه مونږ ته حق راورسېده، مونږ باندې حجت پوره شو، مونږ باندې اوس حجت پوره شو. دې نه باپله زمونږ بانې نه چلېږي، ځکه مونږ ته حق را رسېدل دی، اوس مونږ عمل نه کوو، دا د چا ظلم دی. الله پاک په هغه قوم باندې د هلاکت اراده کوي چې هغه ته حق رسېدلی، حق ورته بیان شوی، بیا په هغې باندې عمل نه کوي. نو لکه یو ځای کې حق بیانېدل، دا د هغه خلکو د هدایت ذریعه ده. هدایت بغیر د حق د بیانېدو نه راځي، بغیر د پیغمبر د خبرې نه
پیغمبر د ذکر نه یو علاقې ته حق نشته راتلی او د پیغمبر والا بیان چې یو ځای کې نشي هلته حق نشي راتلی چې حق نه راغلی هدایت نشي راتلی چې هدایت نه راغلی ټول خلک به ګمراهي نو د حق بیانېدل په یو ځای کې هم لازمي خبره ده خو یاد ساتئ د حق بیانېدو نه رسته ګروپونه جوړیږي تر فرقې جوړیږي یو د حق مخالفت کې بل د حق ملګرتیا کوي الله دې موږ تاسو د حق په ټولي کې پاتې د حق په ټولګي کې دی الله موږ شمار کې ځکه چې دا انسانانو ما تاسو ته ویلو دماغ دی کوپړې ده تاو شو په یو طرف باندې چې نه منم چې به څه چل دی نه منم زما په دماغ کې دا خبره نه راځي ستا په دې خبره باندې زما دماغ کار نه کوي چې نه کوي خبره خلاص ته ځان مړ کړه هغه د باطل پرست دی الله دې موږ تاسو د باطل ډلې نه وساتي او چې کوم حق والا کوم ځای کې د حق اواز کیږي موږ نه دا زړه نه راغو قدر کوم ځای کې زه کولی شم یا نشم کولی عمل پې کولی شم یا نشم کولی خو چې د زړه نه د هغې قدر وکړم تاسو په دې خبره پوهېږئ که نه لکه یو ځای کې تبلیغیان دي تبلیغ بیان کې خبره کوي زه نسې ورځې له تللی شم نه هغو سره کېناستی شم نه د هغو خبره اورېدی شم هېڅ نشم کولی خو زړه کې مې دا قدر درد دی چې دا یو حق ټولګی دی الله دې ما د دوی سره زندګي نصیب کړي او د دوی سره دې الله ما له مرګ راکړي او د دوی سره د ما د قیامت پر ورځ الله پورته کړي عزتمندو ما د پرست دور دی مختلف قسم ګروپونه څوک چې د چا په کوم چیز کې ژوندی و په هغې کې به له مرګ راځي چې د چا سره د چا زړه محبت و هغې سره به د قیامت پر ورځ په هغې کې پاڅي څوک چې د چا سره مینه کوي د هغه سره به د قیامت پر ورځ پاڅي نو چې زمونږ د زړه محبت د چا سره د دین والو سره د دیندارو سره د علماو سره د طلباو سره د قاریانو سره د تبلیغیانو سره نور هېڅ چل نشم کولی احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقني صلاحا زه نیک نه یم پخپله خو نیکانو سره مې مینه ده شاعر وایي پخپله نیک نه یم صالح نه یم ګناهګار یم د خدای خو زما نیکان خوښ دي د هغو د زړه نه قدر کوم او د دې نتیجه دا ده چې الله جل جلاله به د دې محبت په وجه باندې ما نیک کړي څوک چې قدر کوي الله پاک هغو له مقام ورکړی دی چا په زړه کې چې بې قدري الله پاک د هغو له دین نه دی نصیب کړی یاد ساتئ د دین یو پخپله د دین سره تعلق لرونکی کس چې په زړه کې قدر نه و الله پاک یې د هغې نه لرې کوي شلی که هغه په تبلیغ کې ګرځي خو چې قدر نه کوي الله یې د تبلیغ نه وباسي که په مدرسه کې طالب وي لیکن چې د دین قدر ورسره نه الله یې د مدرسې نه لرې کوي که عالم وي که قاري صاحب وي که مولي صاحب وي الله پاک سره چا رشته داري خو نشته نه الله جل جلاله د چا نه مجبوره دی چا په زړه کې قدر و الله یې ځان ته نږدې کوي خپل دین سره یې لګي نو الله دې زموږ ستاسو په زړونو کې د دین محبت پیدا کړي یو دا دی چې د دیندارو ځای ته تلل د هغو ملګرتیا کول دا د اهل حقو کار دی دویم الله پاک وایي چې تر څو پورې هغو ظلم نه کړی زه په هغو عذاب نه راولم ما تاسو ته بله ورځ دا خبره کړې وه چې الله جل جلاله دوه قسمه څیزونو سزاګانې چې دي د دوو قسمه ګناهونو سزا الله په دنیا کې ورکوي یوه دا ده چې هغه یو سړي د مور پلار نافرماني وکړه څوک د مور پلار نافرمان و الله جل جلاله دا سړی دله په دنیا کې سزا ورکوي د دې خبرې او دویم دا دی چې یو سړی ظلم کوي ظلم زیاتې کوي نو دا ظالم له هغه وخته پورې الله پاک مرګ نه راولي تر څو پورې چې الله پاک دله سزا نه یې ورکړې د دې ظلم دې آیت کې الله پاک د دې وضاحت وکړو چې د کفر او د شرک د وجې نه الله پاک قومونه نه دي هلاک کړي تر څو پورې چې هغو ظلم نه دی کړی چې په ظلم باندې راغله الله وایي ما تباه کړه هلاک مې کړه وما كان ربك ند رب ستا مهلك القرى هلاکونکي د کلو والو
حتی تر دې پورې یبعث چې ولیږي فی امها رسولا داغې په بنیادی خار کې پیغمبر. امها نه مطلب دی د مرکزی خار، غاړې پیچ کې چې دی هغه د خار پورې تړلی، نو هر کلي ته، هر غره ته، کوڅې ته، شړو ته، بانډو ته یا لرې لرې کورونو ته پیغمبر نه ځي، خو په علاقه کې چې کوم د هغې علاقې مرکزي ښار یې هغې ته پیغمبر ولیږي چې هر چاپېره د هغې سره متعلق یتلو علیهم آیاتنا چې لولي په هغوی باندې آیتونه زمونږه. د پیغمبر کار دا دی چې زمونږ آیتونه لولي. الله اکبر، لوی مقام دی د هغه کسانو چې کوم د الله د قرآن آیتونه لولي. دا د پیغمبر کار دی. اولنی ډیوټي د پیغمبر چې یتلو علیهم آیاتنا، دویمه ډیوټي ویزکیهم، درېمه ډیوټي ویعلمهم الکتاب، قرآن درس تدریس کوي، او څلورم والحکمت، او د پوهې خبرې ورته ښيي. دا څلور د پیغمبر کارونه. یو په هغې کې د قرآن تلاوت دی. موږ تاسو کوو سهار کې که نه کوو قرآن تلاوت کوو؟ هسې تپوس کوم، خفه نه شئ، خو چې 2 رکو نه په پورته هر څوک چې چا کړی دی نن تلاوت کړی 2 نه زیات چې هر څوک کړی. جزاکم الله احسن الجزا. الله دې نور توفیق راکړي. او چې کوم کسانو نه کړی هغه په دې پوه شي چې دا نن ورځ د هغه نه لاړه، نن ورځ د هغه په عمل نامه کې بیا د دې ورځې عمل نه لیکلی کېږي. دا لاړه، دا ټایم زموږ نه ضایع شو. نو چې سبا نه ضایع نه شي، نن خو ضایع شو، خو چې سبا نه زموږ نه ضایع نه شي. کم سے کم داسې ورځ زموږ باندې تېر شي چې په هغې کې مونږ قرآن له لاس نیولی. الله اکبر. الله دې مونږ تاسو تلاوت گزار جوړ کړي، قرآن خان جوړ کړي. بیا د هغې درس تدریس دا د چا کار دی؟ الله والو کار دی. خصوصي الله خپل خاص کسان، الله پاک وایي ما په دې کسانو کې ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. الله وایي ما په دې خپلو مخلوقات کې واڼول اڼول نه خوښ کېږي د پلانکي ته راځه، پلانکي ته راځه، پلانکي ته کسانو باندې ګوتې کېښوي، واڼول مې هغه کسان چې زما خوښ شو، نو هغو ته مې خپل قرآن ورکړ، هغه مې د خپل قرآن ته کېنول. اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. وایي دا نور هم زما بندګانو، دا نورو ته هم وایي چې زما بندګان دي، دا هغه هم زما بندګان دي، مسلمانان دي، هغو کې هېڅ تک نشته. البته د قرآن د چې ناست دي دا پکې معمول دي. ووایه تاسو ستاسو خولې له ماشاءالله هم نه راځي نه سبحان الله. دا د الله سود دی په موږ باندې. موږ اړولي، موږ ځان نه دی مخې ته کړی چې درخواست ورکړی چې ما پکې واخله. الله پاک غوره کړي، الله پاک مخصوص کړي. ما په خپلو خاص خپلو بندګانو کې دا کوم کسان چې پاتې کړي کافر نه دي وي من عبادنا، زما په بندګانو کې ما څه کسان واړول، هغو له مې قرآن ورکړ، هغه مې قرآن والا جوړ کړ، هغو له مې قرآن په میراث کې ورکړ چې تاسو د قرآن والا. یتلو علیهم آیاتنا، لولي په دوی باندې زموږ آیتونه. یو کار خو دی. دویم وما کنا مهلک القرآن، یو مونږه کلیواله هلاکونکي، خلق مونږ هلاکونکي نه یو، الا مگر اله هلاکو و اهلها ظالمون، چې دا کلیواله ظلم شروع کی ظالمان شي. چا چې ظلم وکړ دی د خپل په هلاکت باندې پوه شي چې یقیني دی. څلورم د دوی یو بانه دا وه چې مونږ څه کوو، مونږ سره خو هر څه شته، بل شي ته زموږ ضرورت نشته. پیسې شته، جایداد شته، طاقت شته، عزت شته، اولاد شته، کورونه شته، نوکریان شته، خوشحالي شته، چې څه شي غواړو هغه شته، هر قسم سهولت مونږ سره شته. نو زموږ څه شي ته ضرورت دی؟ اوس مونږ له نور څه پکار دی؟ الله پاک په دې آیت کې ذکر کوي چې دا چې څه تا سره شته دا ټول ختمېدونکي دي. دې باندې مه غاوره کېږي، دې کې هېڅ شی تا سره نه پاتې کېږي. که تا سره اولاد دی ختمېدونکی دی، ښځه ده ختمېدونکی ده، مال دی ختمېدونکی دی، جایداد دی ختمېدونکی دی، نوکري ده ختمېدونکی ده، عمر دی ختمېدونکی دی، ځواني دی ختمېدونکی ده. داسې ډول ډال دی ته خوشحاله چې دا زما دا زما، هېڅ شی نه یې، هېڅ شی تا سره پاتې نه دی. په دې باندې مه غاوره کېږه. البته مستقل څیزونه چې دي، مستقل انعامات او خوشحالیانې، هغه د آخرت دي.
موږ چې تاسو ته چې ایمان راوړل د دې لپاره راوړل چې آخرت خوشحالي نصیب شي. تاسو ځان دلته مستقل ګڼل چې موږ سره خو هر څه شته، خوشحالي د موږ ورڅ کوو، دا به ټول ختم شي. تجربه مشاهده د دې خبرې ګواه ده چې موږ لیدلي دي چې دا هر څه ورسره وو او هغه ته پاتې شي دي، هغه ځانه تل سترګې پټې کړي، هېڅ شی ځان سره نه دی وړی. وما اوتیتم څه چې درکړی شي دي تاسو ته من شیء څه شی په دنیا کې چې کوم نعمت درکړی شی دی، فمتاع الحیات الدنیا پس دا فائدہ ده د ژوند د دنیا، د دنیا د ژوند لږه فائدہ ده. متاع ما تاسو ته ویلي متاع څه شي ته وایي؟ حقیقت کې متاع هغه شوړې ته وایي، شوړې ته کومه شوړه باندې چې زنانه لوښي وینځي، لوښي وینځي، د لوښو وینځلو دپاره شوړه لازمي ده که نه ده؟ هر کور کې شوړه شته که نه؟ خو دا شوړه څوک داسې د قدر د عزت په ځای کې ږدي، په لوی ښایسته شیشو کې بنده کړي، ځکه چې دا ډېره لازمي ده. داسې ږدي په زړه کې د چا د هغې قدر وي، د دې شوړې ته د قدر په نظر ګوري، نه خپل ضرورت پې پوره کوي، دی ګوټ نیسي، پیس کې نه ونیسي، څوک یې نه ونیسي، یا پلی وغورځي خواته اسقاځې ته وغورځي، خپل ضرورت پې قدرې پوره کوي. نو دنیا چې کومه ده دا ټوله شوړه ده، شوړه دې باندې خپل ضرورت پوره کوو مونږ، ځکه بغیر دې نه زمونږ ضرورت نه پوره کېږي. خوراک څښاک دی، اوسېدل دی، ټول په دې دنیا کې دی، نو خپل ضرورت پوره کوو، خو دې سره مینه نه کوو. دې سره مینه کول داسې دي لکه د لوښو وینځلو شوړې سره چې مینه کوي. فمتاع الحیات الدنیا پس اسباب دي د ژوند د دنیا، وزینتها د دنیا ډول دی، ډول دی د دنیا سره. وما عند الله څه چې د الله پاک سره دی خیر هغه ډېر غوره دی، وابقا او همیشه پاتې کېدونکي دي. دقه یو ټکی دی چې زموږ ستاسو دا کېناستل د دې دپاره دي چې دا د آخرت فکر دی، د آخرت غم دی. هلکه د دنیا د هېڅ شي غم نه دی، دا د آخرت د دې ناپایداره د دې فاني دنیا نه زړه کټ کول او آخرت طرف ته فکر جوړېدل چې هغه څه باقي دی او د دنیا د ختمېدونکی دی. صرف دقه مقصد دی قرآن د نزول او زموږ ستاسو د راجمع کېدو مقصد دقه دی چې موږ ته د دنیا حقیقت معلوم شي چې هېڅ شی نه دی او اصل څیز چې دی هغه آخرت دی. وما عند الله څه چې د الله پاک سره دی خیر هغه غوره دی، وابقا او همیشه پاتې کېدونکي دي. افلا تعقلون ای تاسو دومره عقل نه لرئ، دومره سوچ نه کوئ تاسو چې د دې فاني څیزونو دپاره خپله همیشه زندګي تباه کوئ. اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوي نه. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن الرحیم چې بے حد مهربان دی. الحمد لله ټول تعریفونه خاص الله لره دي. رب العالمین چې رب د مخلوقات دی. الرحمن الرحیم بے حد مهربان دی. مالک یوم الدین بادشاہ د قیامت د ورځې دی. بس دی. اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوي نه. بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن الرحیم چې بے حد مهربان دی. الحمد لله
ټول تعریفونه خاص الله لردي رب العالمین چې رب د مخلوقات دے الرحمن الرحیم بے حد مہربان دے مالک یوم الدین بادشاہ د قیامت د ورځې دے دا کته قرآن دا خدا خو بعض وخت یوګدی نو تاسو په دې باندې متفق یې دا دویمه پیره ترجمه قاری صاحب چې داسې شي چې موږ تاسو سره وویو متفق یې ټیم به زموږ نه اخلي خو وما كان ربك او ندے ربستا مهلك القرى ہلاکون کے دکلو حتی ترہاغ وقت پوری یبعث چولیگی فی امها دہاغی پا مرکزی خار کے رسولا پیغمبر یتلو علیہم چلولی پدوی باندے آیاتنا آیاتنا زمونگا وما کننا او نیومونگا مہلک القرى ہلاکون کی دکلو الا مگر وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ اہل داغی ظالمان شی وَمَا أُوتِيتُمْ او هاغا چه درکلی شوی دی تاسو تا من شیئن سشے فمتاع الحیات الدنیا پس اسباب دی د ژوند دنیا وزینتها او ډول د هغې دی وما عند الله او څه چې د الله سره دی خیر وردی وابقا او ہمیشہ پاتی کی دن کی دی افلا تعقلون اے تاسو عقل نلرے اللهم صلی علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا الله زموږ د کېناستل په خپل دربار کې قبول کړي الله الله زموږ د وړو لویو د کورونو زنانو نارینو د اورېدونکو د تمام علاقې دپاره د هدایت ذریعه وګرځي الله الله خصوصا مونږ ته هدایت نصیب کړي الله الله په مونږ کې اخلاص پیدا کړي الله للهیت پیدا کړي الله تقوا پیدا کړي الله ستا یره نصیب کړي الله ستا محبت نصیب کړي الله ستا د قرآن سره محبت نصیب کړي الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره محبت نصیب کړي الله الله د دین سره محبت نصیب کړي الله د دیندارو سره محبت نصیب کړي الله د قیامت پر ورځ د دیندارو په صف کې پاسه الله الله مونږ د جهنم د عذاب نو ساتي الله ځان کدن سخت نو ساتي الله د قبر د عذاب نو ساتي الله به حساب او به کتاب جنت الفردوس ته داخل کړي الله زموږ مردگانو بخي الله زموږ د ټولو مور پلارو بخي الله الله چې څه خپلوان رشتہ داران د حاضر جمع تمام اوریدونکو فاتشي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله کوم بیماران ته له شفا ورکړي الله چا په کورونو کې بیماران دي یا په هسپتالونو کې دي یا ګرځي را ګرځي خو ګنا جوړ الله پاک ته ټول معلوم دی الله
د خپل غیب ولا بهترین صحت ورکړي الله د نیک عمل لپاره ولا صحت ورکړي الله قرضداري د قرضونو خلاص کړي الله تنگ دست فراخي نصیب کړي الله به الله د نیک اولاد ورکړي الله به روزګار او حلال روزګار پروګرام کړي الله چا روزګاری خو حرام یا الله د حرامونو بچ کړي الله حرامونو رو بچ الله حلال خسته روزګار ورکړي الله الله پاک د مخلوق د محتاجانو موږ حفاظت وکړي الله ټول مسلمانان د مخلوق د محتاجانو ساتي الله الله تعالی سم ځان ته چت ساتي الله نور چاته مو چته الله الله زموږ په منځ کې आपस کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله د آخرت فکر او غم زموږ نصیب کړي الله چا د دعاګانو درخواست کړي الله پاک او چا نه کړي فضل کې راغلو الله پاک